السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ور بیا اساس په خدمت کې حاضر شوی یم. ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. ته د غاښونو د دردو څه ولې په تکلیف یې؟ ته د غاښونو د دردو څه ولې پریشان یې؟ ستا غاښونه ولې ورځ تر بله خرابېږي؟ ستا غاښونه ولې ورځ تر بله چینجي کوي؟ ته د غاښو علاج ولې نه کوې؟ ته ولې علاج نه کوې چې بیا بعد کې ته غاښونه درڅه باسې؟ د غاښو د ایستلو څه د مخه خپل علاج چې دی هغه وکړه. د غاښو د ایستلو څه د مخه خپله د غاښو صفایي چې ده هغه ضروري کوه. نن د غاښو یو داسې علاج د ښیمه که په کور کې که زنانه په تکلیف شي د غاښو څه، که د شپې پر 10 بجې 12 بجې 2 بجې یو کوچنی د غاښو څه په تکلیف شي، که هر هغه کس د غاښو څه په تکلیف شي، نن یو داسې وظیفه چې د هغه در ښیمه د ځانه سره نوټ کړه. بیا ارمان نه کوې، بیا به دا نه وایې چې د شپې ډاکټران ګرده بند ولو زه ووتم غاښو علاج نه کېدی. د ځانه سره نوټ کړه، بهترینه وظیفه ده او کورنۍ نسخه ده. نسخه اول د ځانه سره نوټ کړه. نسخه دا ده که چیرې ستا پر غاښ باندې مازې درد شلو، ته به ادرک کوچنۍ ټوکړه ادرک به راواخلې، لږ مالګه به پر واچوې، هغه ادرک به پر هغه غاښ باندې کښېږدې. بیا به یو 5 منټه انتظار ورته وکړې، ستا د غاښو درد چې دی هغه به کنټرول شي. او که چیرې ستا 2-3 غاښونه درد کول، پر 3 غاښو به یې کښېږدې. او که چیرې بیا د هغه رقم وظیفه یې د ځانه سره نوټ کړه، دا نسخه وله وظیفه یې د ځانه سره نوټ کړه. وظیفه دا ده که چیرې ته د غاښو څه په تکلیف شولې، ته به داسې وکړې پر دغه ادرک باندې به انا اعطیناک الکوثر چې کوم صورت دی دا به 3 واره پر ووایې، په اول اخر کې به درود شریف ووایې، پر دغه ادرک به چوکې او بیا به دغه ادرک په خپلو غاښو کې کښېږدې. انشاءالله د دې وظیفې څه او د دې نسخې څه چې کوم دی ستا د غاښو مشکل چې دی هغه به ختم سي او د غاښو درد چې دی هغه به ختم سي. بیا به انشاءالله و ما ته دعا وکړې د الله تعالی په فضل و کرم سره. او په علمي پاکستاني جامع اینډ هربل سنټر کې ستاسو دپاره ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب د غاښو یو بهترینه پوډر تیار کړی دی. هغه پوډر چې استعمال کې انشاءالله ستا غاښونه به صفا هم وي او فرش به وي، او چې کله ته وخاندې ستا غاښونه ښکاره کېږي او ستا غاښونه به بیا بد نه معلومېږي. ولې چې که انسان وخاندي غاښونه تور وي یا خراب وي نو بیا دی به کوچرۍ او پر خوله یې لاس نیولی. نو د دې څه د مخه دا پوډر استعمال کړه، ستا مشکل به الله اسانه کړي.